دا کوم خلک چې ګناهونه کوي او دن به دن چې کم دی د الله جل شانه نافرمانی کوي کنه د هغوی دپاره درته زه یو مثال وایم. اول استاد محترم په درس کې یو خبره وکړه، وی په بازار کې یو کس او وی وره خرڅوله، وی هغه وره خرڅوله او وره ته خرڅېده نه، نو هغه به دا چغواله خلکو راشي مانه وره واخلئ زما سرمایه م ځي او زما چې کومه نفع ده هغه م ځي. وی ما ډېر زیات سوچ کو کنه په قرآن کې یو آیت راغلی ان الانسان لفی خسر، انسان چې کوم دی په تاوان کې دی. نو لکه په دې ما سوچ کو چې انسان څنګه په تاوان کې دی. نو چې کله بازار کې ما ولیدل چې د بابا چغې والي چې ای خلکو راشي مانه دا وره واخلئ، هم یې سرمایه روانه دی رانه ځي او هم رانه نفع ځي. په دغه ټیم کې زما په دې خبره باندې ذهن خلاص شو چې هلکه انسان څنګه په تاوان کې دی. ګوره زه پې کوم تاسو سرمایه چې کوم دا ګوره د بابا چې دا کومه وره اخیستی دی په خپلو پیسو باندې اخیستی ده، دا د سرمایه وه د سره وه او د په هغې باندې وره واخیستله. اوس دغه وره د هلته ایښلې ده، که دا وره د ده نه خرڅه شوله نو ده ته به منافع راشي، او که دا وره د ده نه خرڅه نه شوله نو د ده نه هغه نفع خو ځي ځکه چې وره خرڅه نه شوه، خو د ده هغه سرمایه هم ورسره ځي. یعنې ده چې کومې پیسې خرچ کړي دي که نه هماغه پیسې هم د ده نه روان دي، ځکه هغه وره ویلې کېږي. چې کله وره ویلې کېږي نو ده چې کومې خپلې پیسې ورکړي دي، کومه سرمایه او کومه خپله پیسې لګول ده هغه هم ترې روانه ده. وی ما ته بیا پته ولګېده چې انسان ته چې الله پاک ویل دي چې ان الانسان لفی خسر، انسان په تاوان کې دی. نو ما ته پته ولګېده چې انسان څنګه په تاوان کې دی. ګوره انسان چې کوم دی په دنیا کې زندگی ده دا د خپله سرمایه نه، او که دې زندګۍ نه د څه پیدا واخیستله نو آخرت کې به د دې نفع هغه ته میلاویږي. ګوره اوس انسان دی هغه په دنیا کې زندگی تیروي، نو دا د سرمایه ده. دا چې کوم دی زندگی تیروي نو که ده په ګناهونو کې تیروله نو د ده نه سرمایه هم لاړه او هغه نفع ته هم لاړه. سرمایه په دنیا کې کومه زندگی چې ده سره وه هغه هم ترې لاړه، او په آخرت کې چې کومه نفع ده ته میلاوېدله هغه نفع ته هم لاړه. اوس که یو کس چې کوم دی هغه په دنیا کې د خپله زندگی قیمتي کې او د الله جل شانه د حکمونو مطابق یې تیره کړي نو ده د خپله سرمایه هم بچ کړه او په آخرت کې ورته نفع هم میلاو شوله. د ده سرمایه چې کوم دا خو هسې هم په ځای راله، ځکه چې ده خپله سرمایه هغه صحیح طریقې سره استعمال کړه او په آخرت کې به ته نفع هم میلاویږي. چې هغه بابا اوازونه کول چې زما سرمایه هم ځي او زما نفع هم ځي، یعنې زما چې کومې خپلې پیسې دي په دې وره مې ورکړي دي او دا وره ویلې کېږي روانه ده، نو زما سرمایه هم ورسره روانه ده، زما خپلې پیسې هم چې کوم دي هغه هم په ما تاوان کېږي او نفع هم رانه ختمېږي، ځکه کومه نفع چې په دې وره باندې مرتب به د دې په خرڅېدو باندې هغه نفع هم ورسره ځي. نو د انسان زندګي هم داسې ده، که ده د خپل وخت قیمتي کو او د الله جل شانه د حکمونو مطابق یې تیر کو نو د ده سرمایه هم بچ شوله او د ده چې کومه نفع په آخرت کې ته میلاویږي هغه هم بچ شوله. او که نه دې کس چې کوم دی خپله زندګي دا په ګناهونو کې تېره کړله نو د ده سرمایه هم لاړه، کومه زندګي چې په دنیا کې زندګي خو هسې امتحان روان ده. د وورې مثال دی، وره چې په ځای پرته وي نو هغه ویلې کېږي، هسې هم روانې ویلې کېږي که نه. نو همدغه رنګې دا زندګي لکه ته په ګناهونو کې تېره کړې نو هم دا روانه ده، دا نه ویلې کېږي، دا نه ختمېږي او په آخرت کې به دې بیا څه نفع مرتب نه ده، ځکه چې تا دنیا کې الله جل شانه سره یو جنګ کړی دی، د الله جل شانه د نافرماني کړې ده، نو په آخرت کې تا د هغې څه نفع هم نه میلاویږي. دا ویډیو پیغام دا ځان سره مخکې شیر کړئ.